वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिकमत वत्तौरात वल इंजील तालीम और की यगता किताब हिकमत और तौरात व इंजील। दा क़िराअत युअल्लिमु या सरा मदनीयुन व आसिम व मौदिउहु इन महल इराबी हाल तरकीबी हालुन मातूफ़तुन अला वजीहन हाल दे आतब पहुँची वजीहन हालो अगचरसना हालो युअल्लिमुहु वजीहन अतफ और दागिन हाल दा से हाल की तालीम और के हाल जदकी अलबाक़ून बाकी क़ुर्रा अलबीरी पन्नून सा वनुअल्लिमु अला अन्नहु कलाम बिया हाल तरकीबी दे दा कलाम मुस्तानफ थे मिन बाब आतफ़िल क़िस्सति अलल क़िस्सा अतफ़ुल कलाम अलल कलाम अल किताबा दे किस मुराद दे दो तवजीह की दाश किताबत पके मुराद लिखाई वकाना अहसन अन्नास ख़त्तन फ़ी ज़मानी ईसा अलैहिस्सलाम पल ज़माने के टोल के बेहतर ख़त चाविली चिर दे किताब नो मुराद दे इफ़लाम ने जिन्स तो बार दी और किताब इलाही नो जिन्स और कुतुब अल्लाह ताला जिसुमर किताबुनी टोल तालीम बोर और हिकमा और तालीम द हिकमत दा सशे हिकमत बयान अल हलाल वल हराम बयान द हलाल व हराम तालीम द हिकमत बयान द हलाल व हराम देखिए वाज़ेह शो च गोरा हलाल व हराम पे जंदल और तमीज़ पे कौल दे मुताबिक अमल कौल हराम नज़ान बच कौल दा हिकमत पोखिलम अविल किताब अलख़त द्वयम तवजीह की दा पर हिकमत की असल की द्वयम तवजीह अमल समर करे कई चे किताब के मुराद दे अगावल तवजीह किताबत अलख़त बिलियत हिकमत की मुराद दे बयान बिल लिसान यानी अल्लाह ताला ब तौफ़ीक़ और कई द इजहार द माफ़ी ज़मीर पर किताबत सरम बेहतर अंदाज के और बेहतर बयान द लिसानम अलख़त बिलिन यसर मुतालिक़ शो किताब यसर मुतालिक़ शो हिकमत लिसान सर मुतालिक़ शो बयान बिल लिसान तौरात वल इंजील व रसूलन दाकर युअल्लिमुहु बदे नुअल्लिमुहु क़िराअत वाले और द्वयम क़िराअत व रसूलन दाबा दलतो बिया तक़दीर न जालू युअल्लिमु आतफ़ शो और नजलहु तक़दीर नजलहु रसूल और काबल क़िराअत वाली युअल्लिमुहु दा या सर दे और हाल ले वजीहन पशांति पाए तफ्त बिया व यकून दाम पाया रसूलन दाम आतफ़ शी हाल शी वजीहन पशांति युअल्लिमुहु हाल शो रसूलन हाल शो संग वजीहन पाया तफ्त और यकून फ़ी मौदिल हाल ए वजीहन फ़ी दुनिया वल आखिरह व रसूलन रसूलन इला बनी इसराइल रसूल भी बनी इसराइल था नो रसालत पर सल की बारजी वो इबादत मुक़द्दर भी अन्नी भी बदे पैगामात जुवाई वज़रा अलम तास्ता आयत में रब्बिकुम मौजज़ा सरा नख सरा रब्स्तासो
انی اخلق لکم چې زبا جوړوم تاسو لپاره خټینا په شکل د طیر یا بوکې کوم پای کې شیب طیر الله په حکم روغوم باکمه اور زادړون عمرګي والا او ژوند کوم مړي الله په حکم او خبر در کوم تاسو ته دا غي تاسو خره او څه خروي کوي په کور نو تاسو کې یقینا فدی کې لوی نه خرج تاسو لپاره که تاسو ایمان راوړئ کنتم مؤمنین بآیت من رب آیت معنی کی بدلالت الناس دلالت یعنی دلالات تدل على صدقی فيما ادعیه من النبوة دلالت کی زما صداقت په دعوه د نبوت کی انی اخلق لكم دا نی په محل نسب نسب محل نسب کی بدل من انی کا جد اول مخکنا انی قد جئتكم دنا بدل انی اخلق لكم او جرون یا محل جر کې دا ان يخلق لكم محل جر کې مدل آیتنا جئتكم بآیت آیت سره انی اخلق آیتین مجرور و با صدام محل جر کر او رفع یا محل رفع کې دی انی اعلی هي انیه چې دا ترکیب والے یعنی مبتدا محذوف تپار انی خبر والے مبتدا محذوف من هي یعنی آیت دا دی انی هي انی دا ترکیب والے خبر دا مبتدا محذوف محل رفع بل قرات په انی کې خی یو خدا معروف انی نافی قرات ته انی دا با کلام مستانف شوی انی ان اتوینی که ہے طیر دلته ګوره واضح کوي چې د اخلق هغه د تخلیق او خلقت حقیقي معنی مراد نه ده کوم چې الله په شان کې را پیدا کول بلکې دلته تقدیر مراد دی یعنی شکل جوړول اقدر لكم شيئا مثل سورة الطير نو زه به تاسو لپاره جوړوم اندازه کوم یو شی اندازه کوم یعنی په اندازه جوړوم په شان د شکل طیر که په کوم نو طیر وشي فيه ضمیر چاته راځي و دا کاف ته راځي دی که هيئه کې کاف ته د معنی د مثل دی نو دغه چې په مثل له هيئت طیرو دی کې په دې مثل کې اي في ذلك الشيء المماثل لهيئة الطير يكون طيرا فيسير طيرا يكون معنی يسير دی كسائر الطيور طير بشي لکه څنګه چې باقي طيور نور طيور په شان بشي الوزي بل قرات کې طائرا مدني يكون طائرا بإذن الله بأمره الله په حکم نو دلته ګوره بإذن الله بأمره معنی اذن دا مطلب نه دی چې مثلا تخلیق زمانه الله نه اجازت پالم اجازت واستو خبر نه ده بلکې اذن الله کې الله حکم دی نه پیدا کوي به الله بأمر الله پیدا کوي الله په حکم کن سره ان الله په ارادي سره قیل لم یخلق غیر الخفاش نه دی پیدا کړي نه جوړ کړي چې بیا پکې پوکې کړي حساب کې چولې شي سوال خفاش ته مخام خاپې رکھتا وي صرف دغه شی دی چې شکل جوړ کړی عیسی علیه السلام کې الله په حکم په تخلیق سره دغه شی شو ابرئ الاکمه اکمه معنا کوي الذي ولد اعمى پیدا شوی ورون ورزادیرون ابرس وحی الموتى باذن الله دا باذن الله مقرر کو دفن لوهم من توهم فی اللاهوتیه اور د فکر د وهم دغه چا چې څوک خیال ساتي عیسی علیه السلام بارکی د الوهیت سمجه کولو د خلقو رویه منقول لأنه أحيا سام بن نوح وهم ينظرون وحي الموتى سره متعلق قصه سام ابن نوح علیہ السلام مباشرة زوی سام هغه ژوندې کړو او ته قتل یعنی ژوندې کو خلکو ته به قتل
قالو نو دوی وی هذا سحر دا خو سحر دی صحیح معجزه راته وښایه دا ډېر بیوقوف مخلوق دی صحیح معجزه وښودلې د هغه نه پس وایي صحیح معجزه راته وښایه فقال یا فلان نو عیسی علیه السلام یا فلان اکلت کذا و یا فلان خب علی کذا فلانې شی دی خوړلی یعنی اخبار بالغیب وکړه الله په حکم الله په وحی سره یو کس هلته ناست و هغه ته وایي تا فلان شی خوړلی چا عیسی علیه السلام چا ویلي هم نه بل فلان ته وایي یا فلان تا لپاره فلان شی کور تیار ساتلی شوی دی خوب یې پټ ساتلی شوی دا دله ساتلی شوی اخبار بالغیب وهو قول دا دی قول د الله تعالی کې ذکر دی ونبئکم بما تاکلون ما تدخرون فی بیوتکم وما فیهما ایمان الذی یو دا ما چې دی ما تاکلون ما تدخرون الذی دی یا مستری دی یعنی بالذی تاکلون وبالذی تدخرون او یا مسترین یعنی نبئکم باکلکم وبادخارکم ان فی ذلک اشاره چاہتا ہے یعنی ما سبق لآیة لکم ان کنتم مؤمنین ومصدقا لما بین یدی من التورات دا چا سره لګېدلې دا وی عطف ته په قد جئتكم بآية من ربكم په تقدیر دا جئتكم بل سره جئتكم مقدر دی هغې سره دا مصدقا عطف ته په قد جئتكم اول باندې قد جئتكم بآية وجئتكم مصدقا اعتبار دا مقدر محذوف سره دا هغې جئتكم بآية باندې عطف ته وليحل لكم بعد الذي حرم عليكم او دې دپاره چې حلال کم په تاسو بعض هغه چې په تاسو حرام کړی شوی دی دا چا سره لګېدلی رد على قوله بیات من ربکم دا لګېدلی دی رد یعنې لګېدلی على قوله بیات من ربکم نو بیات من ربکم سره لګېدلی نو په هغې عطف شو نو تقدیر داس شو جئتكم بآيات من ربكم وليحل آیت سره او دې لپاره چې تاسو تحلیل نو په دا لګېدلی دی بآيات من ربكم سینې په هغې عطف شو وليحل وما حرم الله تعالی علیهم او هغه چې الله تعالی حرام کړي په دې بني اسرائیل او شریعت موسی علیه السلام کې نو هغه دا و الشحوم چربیانې ولحوم الابل السمک کلو ذی ظفر دا نو دا و ما حرم سو دا و الشحوم وغیره او ابتدا خبر دی فحل لهم عیسی بعد ذلک عیسی علیه السلام بعد ځکه دا تحریمات چې نو دا غضب والو دا اصل تحریمات نه و وجئتكم بآيات من ربكم دا جئتكم بآيات مقرر کو ويكرر للتاكيد فاتقوا الله واطيعون تقوى الله يرجى الله نسكي في تكذيبي وخلافي واطيعون يعني في أمري حكم اطاعت إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم إن الله رب زمان ورب ستاسو بس رب دا عبادت کوي هذا الصراط المستقيم وإذا إن الله ربي وربكم دا إقرار من العبودية ونفي للربوبية نفسه الله په عبودیت باندې ان شاء الله باندې قرار دی او د ځان ربوبیت نفي کول دي او دا دې لپاره چې دی ورستو بیا داود ربوبیت کې عیسی علیه السلام کې خلاف ما يزعم النصارى عیسی علیه السلام ته الہ وي رب وي فعبدوه دې کې قصر مقصود دی یعنی صرف د الله عبادت کو نظم دا قصر مقصود هذا صراط مستقيم صراط مستقیم دی لار سیده رسیدلی د مقصد ته کوم مقصد یؤدي صاحبه رسی خاوند خپل یعنی څوک چې بيزي الى النعیم المقیم همیشه نعمتونو ته
لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله. کله چې محسوس کو عیسی علیہ السلام نے دوی نه کفر سوکتی امداد کو ان کی زما الله تطلون کی ویل حواریینو یعنی خالص مرګرو ددو نحن انصار الله ایمان راوړی په الله او گواه شایا ته چې موږ مسلمانان مقال الله حسلب سره راوړو څه مطلب کفر خو یو معنی شی دی وی دلته زیارت تیقن مراد دی علم من اليهود کفرا علما معلوم شد یهودنا په کفر باندې او په داسې علم سره او کفرا مفعول به در عالم دپاره او علما دا مفعول مطلق ته علم دپاره په داسې یقین سره لا شبهه فيه كعلم ما يدرك بالحواس انتر معلوم کېدلو دا شی چې حواس یعنی ښه یقین شبه د دې کفر کې فاتح نه شوه او کفر دا مطلب چې دوی کافر دی او په کفر باندې باقی وای. قال من انصاری الى الله انصاریه انصاری قرات ته معروف او انصاریه د مدنی قرات انصاری جمع ناصر ده لکه اصحاب جمل صاحب یا جمع نصیر ده لکه اشراف جمل شریف دواړه کېدلی شي الى الله دا متعلق ته محذوف سره او هغه محسوب سره چې والی نو حال د یانا په انصاری یعنی متکلمنا اے من انصاری ذاهبا الله ملتجئا الیه تنک الله ته پناه واستون کې الله حواریین وی حواری څه ته وی حواری الرجل صفته خالص دوست خالص محب احنا انصار الله الله سره نصرت کوون کی څه مطلب یعنی اوان دینه الله ته اضافت دین الله دین تعاون کوون آمنا بالله واشهد واشهد کے خطاب چاہتے رہے عیسیٰ بأننا مسلمون انما طلبوا شهادته باسلام دا دوی عیسیٰ علیہ السلام نے طالب شهادت وکړه خپل اسلام کې تاکیدا لایمانهم خپل ایمان نه تاکید او وجه دا لأن الرسول يشهدون يوم القيامة لقومهم وعليه رسولان نو گوئی کی قیامت پر باندې خپل قوم د پاره مو باغی باندې بدو باندې بخو خو د پاره فيه دليل على أن الإيمان والإسلام واحد حقیقت کې شواهد دی. ربنا آمنا یا رب زمونږ ایمان راوړی مونږ په هغه ته نازل کړی او تابعداري مو کړه د رسول رسول کې مونږ سره شاهدین الرسول کې الفلام د حد پاره دي یعنی رسول کا عیسی رسول عیسی علیه السلام شاهدین څه مطلب الانبیاء الذين يشهدون انبیاء ملګرتیا کې چې خپل امامو لپاره یا په باندې شهادت او یا شاهدین نفس مؤمنان مراد دي او مع الذين يشهدون لك بالوحدانيه مؤمنان او یا شاهدین کی مخصوص مؤمنان مراد دي یعنی اخر امت مع امت محمد علیہ السلام ذکر دی مبارک قرآن کې راغلي لانهم شهداء علی الناس.